داسې یو عمل وښیوه چې موږ جهاد لم لاړ نشو، الله رب العزت موږ له د شهداو فضیلت راکړي. داسې به کوم عمل چې موږ هغه عمل وکړو الله رب العزت موږ له د شهداو فضیلت راکړي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شهداو فضیلت ذکر کاوه. الله رب العزت په شهید له دومره لوی درجه ورکړي چې 100 درجې الله رب العزت د شهداو دپاره تیارې کړي دي. یوه درجه دومره ده څومره چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې فاصله ده. دومره درجې الله رب العزت دا د شهداو دپاره تیارې کړي دي. نو عایشې رضی الله عنها د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته داسې یو عمل وښیوه چې موږ جهاد لم لاړ نشو، الله رب العزت موږ له د شهداو فضیلت راکړي. داسې به کوم عمل چې موږ هغه عمل وکړو الله رب العزت موږ له د شهداو فضیلت راکړي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل یوه دعا ده، دغه دعا وایه الله رب العزت به له د شهید درجه درکړي. او اسانه دعا ده، هغه دعا دا ده اللهم بارک لنا فی الموت و فی ما بعد الموت. اسانه دعا ده دا چې سړی وی بار بار نو الله رب العزت دله د شهید درجه ورکوي. اللهم بارک لنا فی الموت و فی ما بعد الموت. دا دعا بار بار وایي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تو فرمایل دا دعا وایا الله رب العزت په له د شهید درجه درکړي.